أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة دا مکی سورت ده او په دې سورة الفاتحة کې و آیاتونه دي او یو به رکوع ده. دا په آیاتونو باندې مشتمل دي. سورة الفاتحة ورته کوي چې د دې نه قرآن شروع کیږي. فاتحه معنا کلا وهل شروع کول. او قرآن کې دوه سورتونه دوه قسمه ذکر کیږي، یو مکی دی یو مدني. مکی سورت هغه ته ویل کیږي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوی، هغه که په هر ځای کې وي چې کله د هجرت نه موقع نه مخکې نازل شوی دنیا ته راغلی وي هغې ته مکي صورت وایي. او مدني هغه صورت ته ویلی کېږي چې هغه د هجرت نه پس نازل شوی، که په مدینه کې او که په هر ځای کې په مکه کې هم نازل شوی، خو چې د هجرت نه پس هغه ته مدني وایي. سورة الفاتحې ته یو نوم سورة الکاشفه هم وایي چې دې کې شفاء الله یې ده. سورة الشافیه چې دې کې الله پاک شفا یې ده. ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې سورة الفاتحه څوک ووایي او په مریض دم کې وزره الله به ورته شفا ورکړي. دغه شان بیا سورة الفاتحه دا اولنی سورت ده چې دا غوڼ نازل شوی دی. د دې نه مخکې یو غوڼ سورت چې دا نه دی نازل شوی په یو ځای باندې، او دا په 5 نمبر کې نازل شوی دی په قرآن کې. الحمد لله رب العالمين. اول بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن مجید نه مخکې موږ بسم الله وایو، اعوذ بالله وایو، بیا بسم الله وایو. دا اعوذ بالله دا برکت دی چې د شیطان نه پناه وغوښتلی شي. شیطان دا لعین مردود دا د شیطان خپل نوم چې دغه ابو کرتوس دی، او دا شیطان لقب دی لعین او رجیم، دا لقبونه دي. دا شیطان عزازیل ورته هم ویلی کېږي. چې کله سړی اعوذ بالله وایي د الله نه پناه غواړي په شیطان باندې، د شیطان اثرات ختم شي، سړی د الله ته بالکل متوجه شي. اعوذ بالله د قرآن نه مخکې ویل دا پکار دي، ځکه 14مه سپاره کې راځي فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چې کله تاسو قرآن مجید لولئ تاسو مخکې اعوذ بالله وایئ، د الله نه پناه غواړئ په شیطان نه پناه غواړئ په الله سره، الله په امداد سره. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله دا د مسلمان شان ده چې دا ښه کار نه مخکې بسم الله شروع کوي. کله څوک بسم الله وایي نو الله پاک د سره یو ځای شي، د سره امدادونه کوي، توفیق ول الله ورکړي. نو کم ښه کار چې کوي انسان هغه کار کې ول الله توفیق ورکړي، مرسته یې کوي، او دغه کار دی په ښه طریقه باندې سرته رسوي، الله د آفاتونو نه مصیبتونو نه ساتي. په بسم الله کې اولنی خو نوم د الله د اسم ذات دی. الله دا د الله پاک خپل نوم دی، اسم ذات وایي. او دویم دا الرحمن او رحیم. په رحمان او په رحیم کې انتهایی مبالغه ده، یعنی انتهایی رحم کوونکی او عام رحم کوونکی او خاص رحم کوونکی او ډېر زیات رحم کوونکی. نه دې نه دا معلومیږي د دې نه بل زیاته مبالغه څوک نشي کولی. که سړی ځان نه خپله مبالغه جوړه چې الله ډېر لوی دی په خپله ژبه کې یا په خپل ذهن کې په خپل سوچ و فکر کې، نو دومره مبالغه او دومره لویوالی به ذکر نه کړي څومره چې الله پاک دا دوه نومونه دي الرحمن او رحیم. ډېر زیات د دې نه بل درانه تله شته دی، نه د دا نه بل درانه تله موږ نشو جوړولی چې په هغې موږ د الله دومره صفت وکړو کوم چې په الرحمن او رحیم کې دی. الرحمن چې دی دا عام مهربانه، یعنی په دنیا کې په هر انسان باندې الله پاک مهربانه دی، په ځناورو مهربانه دی، هر چا له رزق ورکوي په خپل ټیم باندې وله ورکوي. او بل دا چې عام مهربانه دی په دنیا کې، نو چا له یو شانتې رزق ورکړي، چا له بل شانتې ورکړي. یو طرف ته به کافر بل طرف ته مسلمان نه به څه نه ورکړي، کافر له به هر څه ورکړي. یعنې هغه دنیا اسباب یادومه، دا د الله د دنیا یو شان دی. خو
خو د آخره شان د الله دا دی الرحیم چې دا خاص مهربانه دی صرف په مسلمان باندې مهربانه دی الله او مسلمان له به پوره جزا ورکوي د قیامت په ورځ به مسلمان چې څه په زړه باندې ارمان وي الله به له پوره جزا ورکوي او الله به ورته ته وغواړه مسلمانه ته دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه د مسلمان نه به سوال هم نه ورځي دی به الله ماله دا راکړه دا راکړه دا راکړه دا راکړه دی به ستړی شي اخر دی به ته الله د خپل طرف نه وایي فرمایي چې دا وغواړه زه به درکړم دا وغواړه دا وغواړه دا وغواړه دنیا نعمتونه به ذکر کړي په جنت کې الله به له ټول ورکړي بیا به د لس چند د جنت هغه ادنا جنتونه ورکړي که نه د دنیا لس چند نمره نو په بسم الله الرحمن الرحیم کې د الله نه امداد وغوښتلی شي بل دا چې د الله پاک نه چې امداد وغوښتلی شي نو دغه کار چې زړه سر ته رسوي په دې کې به نقصانونه دی بچ کېږي نقصان به پکې نه دغه کوي او دته به کې فایده به حاصلېږي ډېره الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه خاص د الله دپاره دي رب العالمین چې هغه پالونکی د مخلوقاتو دی نو الحمدلله ټول تعریفونه ښه تعریفونه ښه صفتونه هغه د الله دپاره دي که په دنیا کې موږ تاسو وګورو یو ګیلکار دی هغه ښایسته کور جوړ کړي ښایسته دیوال ووایي نو خلک وایي ګوره څومره ښایسته دیوال والا دی دغه صفت حقیقت کې د الله د رب العزت صفت دی ځکه دغه ګیلکار دا الله پیدا کړی دی الله دا قدرت طاقت ورکړی دی چې د ښه دیوال و دغه شان که یو ترکان هغه یو ښایسته فرنیچر جوړ کړي یو ښایسته کټ جوړ کړي یو ښایسته کرسۍ جوړه کړي بل څه میز جوړ کړي خلک څومره ښایسته څه جوړ کړی دی حقیقت کې دغه صفت د الله دی ځکه دغه ترکان کې دغه صفت الله یې دی که الله دې د خپل صفت قدرت واخلي دی هېڅ هم نشي کولی نو ظاهر باندې خو صفت که دغه بشر دغه انسان وشي خو په حقیقت کې صفتونه دا ټول د الله دي نو الحمدلله رب العالمین کې ټول تعریفونه او ښه صفتونه کوم چې ښه تعریفونه دي هغه خاص د الله دپاره دي رب العالمین چې هغه پالونکی د مخلوقاتو دی رب دا آقا مولا مربي نگهبان نگران او لحاظ یعنی دا هر انسان رب ویلی کېږي د مربي نه دی چې پرورش کوونکی لکه څوک چې د خپل بچي پرورش کوي د خپل مال دولت پرورش کوي د خپل بوټو باغونو ته پرورش کوي هغه سرانجام هغې له ورکوي اوبه هر څه په ټیم ورکوي دغه شان الله رب العزت د بندګانو د مخلوقاتو پرورش کوي عالمین دا جمع د عالم ده عالم په دوه عالم د فرشتو خپل عالم دی لکه یو عالم فرشتي دي یو عالم د پیریانو دی چې هغه پیریان دي د اور نه پیدا دي فرشتي هغه د نور نه پیدا دي د رڼا د نور نه پیدا دي دریم عالم هغه انسان دی چې انسان د خاورې نه پیدا دی خاورې نه د اوبو نه دا ټول په دې کې انسان کې خو دا په درې قسمه عالم دی څلورم عالم هغه دا مخلوقات دي نور چې څومره مخلوقات دي دا عالم دی نو دا ټول عالمین الله صرف د انسانانو الله نه دی صرف د انسانانو مربي نه دی بلکې د ملایکو مربي رب دی آقا دی دغه شان د پیریانو چې دغه مربي دی آقا دی مولا دی دغه شان د انسانانو چې د مربي دی او آقا دی مولا دی نو عالمین جمع دا د عالم ده نه هر څومره عالمونه دي په دنیا کې په کائنات کې څومره عالمونه دي ټولو رب او مولا هغه بادشاه دی الرحمن الرحیم بیا راغی چې الرحمن عام مهربانه دی الرحیم او خاص مهربانه دی الله په دنیا کې عام مهربانه دی په هر چا مهربانه دی هر چا رزق ورکوي او هر چا څوک څه غواړي ورکوي او په آخرت کې صرف په مسلمان مهربانه دی مسلمان نه به پوره بدله ورکوي مالک یوم الدین مالک د ورځې د جزا دی یا واکدار د ورځې د جزا دی یا اختیارمند د ورځې د قیامت دی بادشاہ د ورځې د قیامت دی هر معنی چې کولی شي نو ټیک راځي صحیح ده واکدار د ورځې د قیامت دی نو کوم تاسو وګورو نو الله پاک د دنیا هم واکدار دی د دنیا هم اختیارمند دی مالک دی بادشاہ دی خو د مالک یوم الدین ولې خاص کو ځکه چې د قیامت په ورځ به الله چې څه دي په دنیا کې کړي د هغې به پوره بدله درکوي بل دا چې په دنیا کې الله پاک انسان له سره سره اختیار ورکړی دی څوک د کور خاوند کړی څوک د باغونو خاوند کړی عرضي طور باندې چې عرضي طور باندې د انسان د خپل کور مالک دی ناقص طور باندې ځکه سبا دی ته هم روان دی بل ته هم روان دی بل ته هم روان دی خو یو وخت دپاره د انسان دا دعوه کوي چې دا کور زما دی
ورنه دا کور د نه دی د کور دی ویا قبرونو ته سړی ودرېده که نه د الله ولی او وایي چې دا ټول قبرون وال دروغجن دي ځکه چې دې سړي به وایي چې ولې دروغجن دي ځکه دې قبر والا به وایي چې دا کور زما دی او دې دا ځمکه زما ده دا پټی زما دی پټی ورته وایي چې زه ستا نه یم ته زما یې نن دغه د پاکه پټي کې پروت دی بعد قبر کې پروت دی نو دا ارضي طور باندې یا ناقص طور باندې انسان په دنیا کې مالک دی حقیقي مالک بیا هم الله دی ځکه هر څه الله ته پاتې دي ولله میراث السماوات والارض الله د ځمکو د اسمانونو مالک دی او وارث دی مالک یوم الدین واګدار د ورځې د جزا او د قیامت دی د قیامت په ورځ به الله پاک بالکل اختیار صد د الله وي او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره چا چې ذره برابر ښه عمل کړی هغه به ورته جزا میلاویږي بدله به ورته میلاویږي د هغې او چا په دنیا کې ذره برابر ګناه کړې وي دغه ګناه حساب ورسره د قیامت په ورځ باندې کېږي سورة الفاتحه په دې کې دا اووه آیاتونه دي نو درې اولني آیاتونه دا د الله په حمد باندې هغه مخصوص دي په دې کې د الله حمد کېږي د الله د حمد سره خاص دي او درې اخرني آیاتونه په دې کې دا د انسان لپاره دي د بنده لپاره دي او د منځ کې دا یو آیات چې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلم شریف روایت دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه پر روایت کې چې نبی علیه السلام فرمایي چې الله پاک دا په سورة الفاتحه د منځنۍ آیات چې دی ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د الله او د بنده په مشترکه دی په شریک دی دې کې نیم دا د الله رب العزت ته مخصوص دی او نیم چې دی دا د بنده لپاره دی لکه ایاک نعبد خاص مونږ تا د عبادت کوو یا الله و ایاک نستعین او خاص تا امداد غواړو نو امداد غواړو دا یو دعا ده اصل کې سورة الفاتحه چې دا ټوله چې دا دعا په شکل دا دعا ده نو الله پاک دا متخی هم چې ای بنده ته چې کله زمانه دعا غواړي په داسې طریقه باندې غواړه دا مونږ ته یو طریقه ښیي اول د الله پاک حمد پکار دی ځکه چې څه شارک دارک لاس پورته کړي الله ما وبخښي پلانکې وبخښي پلانکې وبخښي پلانکې وبخښي او د الله حمد بیان نشي مخې ته نو دا دعا هغه مزه نه کم مزه چې د الله پاک څنګه د فاتحه را لکه الحمدلله رب العالمین دې کې د الله شان الله د شان تعریف وشو اول د الله د شان تعریف وکړه پس د هغې نه بیا دعا وغواړه الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درې آیاتونه وګوره بیا ایاک نعبد خاص تا لره مونږ بندګي کوو یعنی خاص تا عبادت کوو مونږ الله پاک و ایاک نستعین او خاص امداد غواړو ستانه نو دا انسان په دنیا کې چې امداد غواړي څومره دا په حقیقت کې د الله امداد غواړي که څوک ظاهري اسباب اختیار کړي او د یو خپل مسلمان ورور ستا امداد طلب کړي هلکه د کولر نه ګیلاس اوبه راواله یا ما سره راشه دا ګاډي د زور وکړه یا ما سره دا ګېړه ویسه یا چې دی نو ته داسې راوړه دا امداد طلب کول دا یو اسباب دي دا سبب دی دا په حقیقت کې طلب او امداد د الله نه دی دا د انسان نه دی چې ته دا انسان ما سره مدد کوي ما سره دا انسان چې مدد کوي حقیقت کې مدد سره الله کوي که دا انسان الله نه پیدا کړی دې انسان الله قدرت نه ورکړی تاسو سره به امداد څنګه کړو دا یو ذریعه ده یو اسباب دی دا باب ورنه حقیقت کې دا امداد هم د الله نه طلب کول دي بیا څلورم نمبر آیات دا خاص د بنده لپاره دی دې کې بیا بنده دعا غواړي مخکې د الله تعریف وشو مسلم شریف دغه روایت کې دا هم دی نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو بنده وایي الحمدلله رب العالمین الله پاک فرمایي چې زما بنده زما حمد وکړو زما حمد وکړو الله ورته متوجه شي چې دې څه غواړي بیا وایي الرحمن الرحیم بیا الله فرمایي چې زما بنده زما ستاینه زما صفت وکړو بیا وایي مالک یوم الدین بیا الله فرمایي چې دې بنده زما بزرګي بیان کړه زما شان بیان کو بیا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله وایي چې دا آیات زما او زما د بنده مشترک دي زما او زما د بنده شریک دی نیم زما د نیم زما د بنده دی چې زما د امداد طلب کولی شي او زما عبادت هم کولی شي دا مشترکه دی بیا موږ وایو اهدنا الصراط المستقیم الله پاک موږ ته وښیي لاره نیغه لاره سمه لاره برابره نو اهدنا الصراط المستقیم الله پاک موږ ته وښیي لاره نیغه دا معنی هم ټیک ده
اګه څوک دا معلوم کې چې الله مونږ په نیغه لار باندې کلک کې مونږ په نیغه لار باندې مونږ استقامت راوي په نیغه لار باندې مونږ مضبوط کې دا معلوم ټیک ده ځکه چې دا دعا خپل درجه دي که اهدنا الصراط المستقیم مونږ وایو خو ټیک ده واس چې کم انبیا دي نکم پیغمبران دي کاغه اوس اهدنا الصراط المستقیم وای چې الله مو ته نیغه لار وخی هغه ته الله نیغه لار خوده ده او نیغه لار هغه په چلیږي بل ته خي مو تاسو ته خي نو هغه بسنګ بیا دا دعا غواړي نو هغه دا و چې الله مونږ په دې لار نیغه لار باندې مونږ له استقامت او توفیق راکړي او د نیغه لار د مخته د رسولو مونږ په دې باندې توفیق راکړي مخته مونږ ورسو دا غو ته پرداس دي بیا زمونږ لپاره مونږ چې الله مونږ ته نیغه لار خودلې د قران مجید دی احادیث مبارکه دی نبی عليه السلام ټول تاریخ مونږ ته پروت دی دا به ګورو بس دې به چلیږو دا مونږ نیغه لار خودله نو مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم الله مونږ په نیغه لار باندې کلک کې مضبوط کې مونږ استقامت راکړي دا معنی ده انو عام مفسرین او تفاسیر هم دغه معنی کړی ده چې الله مونږ ته واخې لار نیغه نو اوس نیغه لار کوم یو ده دا هغې مخې ته په خپله کې هغه ذکر کوي صراط الذین لار د هغې کسانو هغه کسان کم دي انعمت علیهم چې تا نعمت کړی په هغوی باندې تا انعام کړی په هغوی باندې دا انعام او د نعمت څه دی هغه دین دی تا ورته دین ښودلی دی دغه کم خلک دی دا 15 قسمه خلک دي نمبر 1 انبیاء کرام یعنی پیغمبران او دویم دا چې دي دا صدیقین فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء په دریم نمبر کې هغه شهدا دي شهیدان او په څلورم نمبر کې والصالحین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا څلور قسمه خلک دي په دې باندې الله انعام کړی موږ هم دا دعا غواړو چې الله پاک موږ روان کړي په لار د هغې کسانو ته په هغوی باندې انعام کړی دی انعام والا څوک دي هغه انبیاء کرام دي ستا پیغمبران دي هغه چې دی هغه صدیقین دي چې هغه رښتونې ویونکي خلک دی لکه ابوبکر صدیق صاحب دغه شان چې دی صحابه کرام دغه شان شهدا دي څومره چې شهدا دي د هغوی دغه شان صالحین نیکان خلک د هغوی په لاره باندې موږ روان کړي څومره ښکلې دعا ده بیا مخې ته بنده غواړي غیر المغضوب علیهم او نه لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی علیهم په هغوی باندې ستا ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو نه هغوی ګمراهان دي یعنې غیر المغضوب علیهم الله مونږ مه روانوي په لار د هغې کسانو باندې چې په هغو باندې ستا غضب کړی شوی دی نو تفاسیرو دا راغوښتی چې غضب په چا باندې شوی دی نو دې نه مراد یهودیان دي په یهودیانو باندې د الله غضب دی د الله پې غوسه ده هغه د الله نه فرمانه ډېر زیات کړي دي د الله پیغمبران وجلي دي قتل کړي دي نو هغه باندې ورځ قیامت پورې هغه باندې الله لعنت او غضب دی غیر المغضوب علیهم نو یا الله پاک موږ هغه خلک مو جوړو چې سبب باندې غضب د قیامت پورې ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو نه مراد هغه نسوارا دي یا عیسایان چې نسوارا چې دی هغه په خپل دین کې غلو کړي او کمې ذاتې کړي هغه ګمراه شي یا الله مونږ هغه هم مګرځوي دا چې د بنده لپاره دا دعا شو الله دې عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله دعا وکړه الحمدلله رب العالمین یا رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ پردې راواچي الله زموږ ایمان نصیب کړي الله زموږ ایمان دولت نصیب کړي الله اخر وخت دا کلمه د بجو جاری کې لا اله الا الله محمد رسول الله كيف ورجعهم والله خوشحالك الله خوشحال راضي الله خوشحالك